غلب خان شیرپوی ما په پیښور کې ما او د واده په یو خوشاله کې ما موسم هم ډېر سازګار دی وریځ ده غټې وریجې دي او په پیښور کې چې بیا زموږ د غټې وریجې میلاویږي ولې چې زموږ د 400 برانډ دی نو محبوب علي هم را سره راغلی دی جاوید محمود هم را سره راغلی دی او هلته باران ورېده نو بند ناستو نو ما ورته راځه پیښور پورې به ګپو لګو د دې نه پس به موږ د غم پروګرام لځو خو دې وخت کې د خوشحالۍ پروګرام کوو د ماما د زوی بچي مې دي او د ترور د زوی د لور بچي مې دي نو رشته وګوره رشته ډېره ګنډلې شوې ده دواړو طرف نه ده خو برخه دواړه ښه خوشحاله دي خبرې ورسره نه کوم خو د دې خبرو مقصد مې دا دی کتونکو چې نن سبا دور کې د عمر څه حد نشته دی د موبایل دا رواج چې راغلی دی نو ماشومان دا جنسي تیری نن سبا ډېرې زیاتې شوي دي په مدرسو کې مخې ته راځي په نورو سیمو کې مخې ته راځي نو په دې حالات کې ښه دا ده چې زوی دې بالغه کېږي چې واده ورله وکړي نو دغه ناسوري عمل نه بچ کېږي ته به محفوظه کېږي نو پلار ورله ډېر ښه سوچ کړی دی په ډېر کم عمره کې خو لکه دا ده چې خپل ټیکهداري نظام یې دی دا ټیکې اخلي دا د دوی د لاسو جوړ دی ته وګوره کوم ځای کې چې مونږ یو دا د دوی د والد صاحب د لاسو جوړ دی دا کور دا ټیکه دی سره وه نو شرمېږي اوس خبره هغوی سره زه کوم نه او عطرونه مخې ته نه راځي خو بهر حال مونږ ورته مبارکي هم وایو د خوشحالۍ موقع ده په دغه پروګرام کې هم د سره دغه واده شریکو چې دا وادې دي خو زه هغه پلار ته یې بلنه ورکوم چې پلار یې راشي دې خوا ته او هغه سره چې کوم دی نو یاره نن روزي نه ده کور نه روزي پلار یې هلکه ته وایې ستا واده خو نه دی واده دی د بچو دی نو هغه سره به خبرې اترې کوو نو دا د راغی السلام علیکم څنګه حال یاره نورخانه څنګه یې خیر کښېنه دلته یاره بچو له دې واده را جوړ کړی دی شرمېږي یاره خبرې را سره نه کوي نو کتونکو ډېره ښکلې موقع ده الله دې پر چا داسې موقع راولي او بیا ما تپوس کوله که نن سبا بانه دام ده دا مور نه ده دا د کور چې کومه ده نو څه وي وکیل هم یو وزیر اعظم وي موره نو دا د ترور زوی چې مې کوم د ماما دا زوی چې مې کوم دی نو دا هغه پې زوروره شوې ده او بانه یې ورته دا جوړه کړې ده چې به دا مهربان دی او دا دواړه چې کوم دي نو دې دواړو هم بس مور راټینګه کړې وه نو بس کار ټیک شوی دی واده شوی نن خوشحالي ده زموږ ټول خپل خپلوان راغلي دي ناست دي پکې موږ هم ناست وو نو زه وایم چې محبوب سره لږې خبرې وکړم ځکه چې مې ډېر د لرې نه راوستی دی ښه نورخانه څنګه چلې ښه یار مبارک دې شه شکر دی واده بس ښکلې روان دي غټې وریجې دي بالکل او ښه ذایقه دار دي او زموږ د 400 والو رواج دی بالکل نو بس سړي خو شرمېږي خو زه نه تکړه خو دي که او تکړه دي ښه دي تکړه دي کار مار کوي او شکر دی بس کار مارم کوي بس مونږ وایو چې دا ودونه مو ولو کو ما یو ذکر وکړو که نه لکه نن سبا پلار ته زوی چې کوم دی نو هغه ټایم کې بوج وي چې یاره دې بار لاړ شي دې به بار څه کوي څه حرکت به کوي نو زما خو دا خواهش دی هر چا ته چې یاره په کم عمره کې زوی راګیر کړي واده ورله وکړي نو یو خو به دغه ناسوري عمل نه بچي یو به محفوظه شي بالکل هم دا زما هم خیال لکه همیشه د پروز د حالات داسې خراب شوی دی چې د لور خو څه کوي چې د زوی پالنه هم ډېره ګرانه ده نو د دې دپاره ما دا دغه وکړم یاره راشه ودونه ولو کړو نو زه مطلب دا په خپل کور به هم شو خپل کار ته به مخه شي د نن سبا مرګتیا نشته لوپری دي بس وروره ځوانه کله یو خوا کله بل خوا ښه ملګري وي او ملګري ته نه لاړ شي دغه شي نو په دې وجه باندې ما دغه وکړو چې راشه دې له ودونه وکړم چې دا نو مونږ به هم ترنه فارغ شو سر نه به هم هغه بوج دغه شي او د دې ودونه او هغه مرګتیا چې کومې بهر دی به ختم شي بالکل کتونکو ډېره ښکلې خبره وکړه بل مې درته خواست دی التجا درته کوم موږ په دې شادي خالو کې خرچې کوو دا د عمرې اجونه بند وو په کار چې په دې دوران کې موږ یو تور سرې واده کړې وه یو ورور یتیم لم واده کړی و نو په دغه شادي خالو کې په موږ 15 لکه او 50 لکه او 10 لکه لګو په سادګۍ سره دلته کې دا واده په سادګۍ سره جوړ دی خپل خپلوان راغونډ شوي دومره خوشحالي ده که نه دومره خوشحالي ده نو خو چېرې موږ دا رواجونه ختم کړو موږ دا پیغور
او پلانکی خو په دومره ډوډۍ ورکړو بیا دا ښځې دا پیغور کوي ځان قرضداري کو نو سله ځان قرضداري کو مې وبه څه وی په دې نظر باندې ساتي یاره علم خانه داسې دا اکثر داسې وي چې لکه موږ اکثر ښځه خاوند کینې نو یاره د بچو له څه غم کوو که نه دا لفظ غم دغه کی نو هغه واقعي چې ما ته پته نه وه چې کله بیا ما واده کړو نو واقعي دا غم وي که نه دا پوره په غم وړي د دوی دوستۍ او دا خدای خوشحاله ساتي دوی هغه هلکانه ختمې دا په نمبر کړی به دوی خوشحالۍ خلک ډېرې دواړه یې په یو ځل راګیر کړل نور زامن دې شته ښه نور هم دي نو هغه لږ ترتیب کې خلک خوشحالۍ زیاتوي که نه په قلار دوه کاله پس 3 کاله پس نو ځکه ګیپ او دغه پکې راولي که نه نه خیر دی او بل دا خبرې چې لکه واده ضروري دی نه دا واده ضروري خامخا او څنګه ستا علم خان خبره وکړه چې یاره داسې عمر کې چې لکه مخکې دا سنت طریقه هم داسې ده چې بچي دې بالغېږي بس فوراً والا واده کوه چې خپل یو سیسټم هغې روانېږي که نه او چې کله کم کس بېروزګار یا داسې وي ما ته پخپله یو زنانه به فون کوو هغې به وي زما زوی چې دی نو هغه 2 ځله خودکشي وکړه چې ما له واده وکړه نو ما یاره دله خو د سره واده مه کوه ځکه چې د دومره دغه دی که نه چې داسې حالات دي تا له دونه ټارچر درکوي نو د ښځې به څه حال وي څه ژوند به ماشوم او هلک د وړوکوالي نه مور پلار له پکار دی چې د هغې تربیه دا شروع کړي چې هغه د ګټې اړخ ته رواني چې کاروبار اړخ ته روان شي سوچ نو که بیا وله واده کوي نو زیات هغه سوچ جوړ وي او چې نه د هغه د نشو تماشو اړخ ته رواني او دغې نه علاوه خودکشۍ اړخ ته سوچي او ته وایي چې نه دا خودکشي وله ختموم او دا څیز وله ختموم او ما له مسلې ګوري نو هغه په مسلو اړی او بیا هغه بل کور شي هغه په مسلو نو ماشاءالله د دې خو په خپله ښکاري تاسو څنګه خبره وکړه چې داسې ښه سکیلی دی په لاس کې زامن یې ماشاءالله ښه تکړه دي شرمېږي خو زه یو 2 ورځې پس یې نو الله دې خیر کړي کتونکو په دې ټول پروګرام کې ښه خبره کمه یوه ده نو تاسو ته پکې ښه کمه ښکاري د واده زلمې شرمېږي دا پکې به ډېره مهمه ده بل دا دی د ټایل استاز دی دا چې کورونو کې ټایل لګوي هغه چې کوم دی نو پلار یې دا ټیکهدار دی ترې ټیکهدار دی دا چې کوم دی نو دا زما ترور بچي دي دا غونډه نو دا چې کوم دی نو دا ټیکهداران دي زبیر دی هغه ځای کې غټ ټیکهدار دی دلته کې په ورسک روډ باندې نو ولی شان دی راغلی ښه جهانګیر خان چې کوم دی دا ترور زوی مې دی دلته کې ناست دی نه نوم یې نه اخلم اوس سره ملګری راغلی هغه د ما ویم لکه تا واده څه لپاره کړی دی هغه چای ډېر زیات خوښه ده که نه ما واده صرف دې لپاره کړی چې ما له ښځه صرف چای پخوي که چای نه پخوي نو کور ته دي ځي بلکل زموږ یو ملګری دی ما ورته غفور مارکیټ کې ته ولې نه ګرځوي یار دلته کې خلک پسې جنګېږي یا دومره دغه دی د ده شانتې به شرمنده دی نو په دې دور کې هم داسې ډېر کم خلک دا شرمېږي پښتو الفاظ دي نو څه کې بهرحال مبارکي ورته وایو تاسو نه هم د دعا اپیل کوو چې دوی خدای پاک چې کوم دی نو کامیاب کیا را روان ژوند دی د کامیابۍ سره شي د خوشحالو سره شي د سوکالو سره شي ځکه چې کارګل به پته کوي او ورسره دا ده چې بلال سره مړه د سره کې خبرو کوم مړه خیر به کړه واده خوشحالي ده نو څه وایي بس السلام علیکم ټولو مینوالو ته د الف خان بھائی چې څومره کتونکي یې ټولو ته سلامونه او بس الحمدلله په داسې وړوکې غوندې پروګرام هم جوړ کړی دا تره بچي دي او شکر الحمدلله ښه نیک عمله دي اوس هم ښه مزدوري کوي او دې نه پس به هم کوي خو مونږ وایو چې دا پروګرام وله جوړ کړو نن سبا حالات خراب دي چې شپې نه راځي جي لکه حالات خراب دي بار چې مونږ یاره داسې ګرځي را ګرځي دې نه د آخره چې به خپل کور ته په وخت راځي او الحمدلله شکر دی بس غریبي ده بس داسې وړوکې غوندې پروګرام دی او جوړ کړی دی جي مهرباني دا ټول پروګرام چې کوم دی دا موږ د ده د سخر او د خواښې دپاره کوده دي دواړو ګوره موږ په دې پروګرام کې څه وي چې کار کوي مزدوري کوي ټیکهداران دي بلال هم تصدیق وکړي چې هغوی هم خوشحاله شي نو او موږ هم خوشحاله یو دا څونه خبرې چې موږ کړلې د خوشحالۍ نه موږ کړلې دا داسې دي چې موږ د خپل کور خبرې کوو کتونکو سادګۍ سره ودونو کې او خپلو وجو له ودونو کې او دا غرور تکبر انا حسد پرېږدی او دا پیغور نه دی دا څوک چې ته پیغور کوي که نه نو دله په دې مخ څپېړه ورکوي جواب ورله ورکوي زه خو سپوره دلته وي خو توره وي خو زما کور ته ده
یو سړی ما سره غم خادي کوي په سادګۍ کې هم را سره کیچنې کوي را سره بد نه دی کوي را سره ولې چې قرضداري کېږم زه زما کور خوا کې چې کوم دی بیا ور راته خلک وخي نو خپل ودونه په سادګۍ سره وکړې نن ودونه په څه پاتې نن زموږ د ډېرو خویندو په ویښتو کې سپینو لګېدل او د دې د واده چې د څخه د پورې ورسي نو د هغوی ذهن چې کوم دی نو اوټ شي خو د هلک واده ارمان دی نو دغه شانتې د جینۍ هم چې کوم دی نو واده ارمان دی خو د څه د وجې نن سبا د جینۍ واده چې کوم دی د هلک خو بس دغه شي ټول هر څه په جینۍ باندې کېږدي دونه د رواج داسې ښه رواج روته جخیز د لعنت چې کوم دی که نه په نغري کې په دې دري کې موږ د لوښې ښودلې وي بړم شو خو دغه دري نه موږ هغه لوښې راکوز نه کړو ولې دا موږ د خلکو ته ښایو دغه څه چې د کار دي د کچن بد دغه استعمالول په کار دي او دا خبرې دا خلکو د پاري چې چاوز دس نه کېږي او هغه دې ته ناست دي چې پلانکي به راپسې خاندي ځان پسې دې خاندي چې تا پسې خاندي الحمدلله دا واده خو ښکلې را جوړ دی خو مطلب مې دا دی چې یو ډشې پوخ کړی دی او ما دا خبره د محبوب علي په واده کې کړې وه چې هغه دومره خلکو په شوق سره وخوړله نو یو ډش په دغه پروتي دا پکې غوښه ده دا پکې حلوا ده دا پکې داره دا پکې داره ما ته خو چې څوک د واده وي دا ورته ما ته د واده په سار وایي چې راته یادي درشم په خپله مې نه چاته ویلي دي او نه د چا نه ګیله کوم خو بیا هم د خلکو خواهش چې ته به راځې نو لاول میزان کې راوستې د بل ته نصیحت کوم خو هغې غریبانانو هغې خلکو ته وایم چې ودونه په سادګۍ سره کې دوی دپاره دعاګویو تاسو هم دعاګانې کوئ او د ده لپاره خصوصي الله دې کامیاب کړي او الله دې په دا خوشحالۍ نور هم ډېرې کړي ډېره مننه